السلام علیکم. زه ابل ورستلی وم کلي ته. پرون مې بیا واپسي کوله نو خپل ګاډی را سره نه و، په کوسټر کې راتلم. مردان په اډه کې زه کوسټر کې ناست وم، زما سره خواته سیټ خالي و. یو هلک راغی کېناستو، خو چې ما ته یې وکتل داسې خوشحاله غونته شو، بیا کېناستو. مې ولې وي جي زه ستاسو ویډیو په ټیک ټاک باندې ډېرې ګورم او زه مو فالو کوم. بیا تعارف وشو، مې څه کې کشر و، زمانه ځوان و خو کشر و. نو مې څه کې ته وی زه جي په دوبۍ کې یم او هلته کې د فرنیچر یو ډېر غټ ګروپ دی، د هغوی په یو شوروم کې یم. د هغوی ډېر شورومونه دي، په یو شوروم کې زه یم. د هغه نوم حضرت علي و، د دې مردان علاقې و، خو اوس پېښور کې سیټل شوی دی او په دوبۍ کې وي. سبق یې لږ ویلی و، میټریک یې کړی و، خو په کراچۍ کې مختلف ځایونو کې جابز مابز کړي وو. نو د دنیا د مزاج نه خبر و او د ټول نه اهم خبره دا وه چې کوم ما دپاره یو ډېر خوشګوار حیرت و چې یا د ملکي حالاتو د سیاست نه ډېر زیات باخبر و، هر څه نه خبر و. او د هغې یو وجه وه چې هغه سوشل میډیا استعمالوله او هغه په دې وجه د پاکستان د سیاست د حالات د معیشت د هر څه نه خبر و. زه ډېر په دې هکله خوشحاله شوم چې د هغه سیاسي شعور د ډېر پړه لیکه خلکو نه ډېر ښه. خو دا یو فرق دی، څومره چې اوورسیز پاکستانیان دي هغوی د دې ملک سره ډېره مینه کوي او د دې ملک د حالاتو دلته کې چې نو هر وخت دا ډزې ډومبکي او بېچیني او لاقانونیت دی، سړي ته دومره احساس نه کیږي. خو بل ملک کې چې ته ناست یې هلته هغه قانون وینې یا سیسټم وینې او بیا د خپل ملک حالاتو دا خبرونه اورې نو سړی ډېر پریشان شي. نو دغه حل د حضرت علي مو هغه هم ډېر پریشان و چې د ملک به څه کیږي. نظریاتي طور هغه د تحریک انصاف د عمران خان د نظریې سره ولاړو. هغه ما ته دوه یو ډېرې ناشنا خبرې وکړې. یو یې راته دا ووایي چې جي مونږ کوم ځای کې رهایش راله کمنۍ راکړی، په هغې کې د مختلف نیشنلیټي بنګالیان دي، را سره فلپاینیان دي، هندوستانیان دي او هغه 1000 کسانو ځای دی چې کوم ځای کې مونږ دیره یو او هغې کې وي 99% ټول د عمران خان خوښولو واله خلک دي. او یو یې دا ووایي چې کوم سټور کې زه کار کوم نو هلته څه 170 کسان دي، که خدای مې نه غلطوي دغه یې ووایي. نو په هغې کې هم مختلف نیشنلیټي خلک دي او صرف یو کس پکې د مولانا فضل الرحمن د پارټۍ دی، نور ټول د عمران خان د نظریې سره ولاړ دي. دا اوورسیز پاکستانیان چې دي دوی پریشانه په دي چې دوی په دې 30-35 سال کې دا ټول غله ولیدل او د عمران خان نظریې نه په دې متاثره دي چې عمران خان یو انټرنیشنل سیلیبریټي دی. کو هغه چېرې په دغه کې وګورئ کرکټ کې ورلډ کپ یې وله ګټلی دی، کو 3 د کینسر هسپتالونه وګورئ چا چې د دې مرض سره واسطه راغلي او هغوی شوکت خان هم ته تلي نو هغوی ته د هغې احساس کیږي چې بهر خپل مریض بوځئ نو په کروڑونو روپۍ پې لګي، دلته کې کو دې وس کیږي نو لکونه دي او کو وس دې نه کیږي نو بالکل درته مفت علاج دی. بیا نمل یونیورسټي جوړه کړې د عمران خان او بیا اوس القادر یونیورسټي چې کوم کې د رسول د خدای سیرت پړاویږي او په یو جعلي کیس کې دننه دی. نو دا دی چې دننه دی هغه کیسونه هم ټول خلک دا په بحث کوي چې ټول جعلي کیسونه دي. یو سړی چې 70 سال عمر کې په هغه یو هم ایف آی آر نه وي، د هغه ډېر غټ غټ شهزادګان ملګري او په 71 سال کې داسې څه قیامت راغی چې په هغه 203 ایف آی آر یې وشوي او 17 پې نورم برابري. نو حضرت علي کیسه مې په دې پکې راغستې وه چې هغه په دوبۍ کې ناست دی خو د پاکستان ورسره ډېر فکر دی او دغسې هر اوورسیز پاکستانی چې دی چې کم بهر ملکونو کې هغه سیسټم ته ګوري او د خپل ملک د وسایلو ته ګوري، دا دومره ښکلې ښکلا ته یې ګوري او د طبیعت ته یې ګوري، نو هر سړی پریشانه دی. نو الله دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله دې دا ګل ګلزار ملک د غلو نه، د ډاکوانو نه، د لوټمارو نه وساتي او چې حقیقي جمهوریت راشي او عوامو ته سهولت او سکون میلاو شي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.